الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظیم. سورہ قریش شروع کو. دی صورت سورہ قریش ہو. قریش ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام غټه قبیله ده او دا اصل کې قریش نه قرش نه دی او قرش اصل کې هغه نام ته وی بوبو کې کوم چې سمندر کې غټ مایه دی او د کشتو جهازونو باندې لوبې کوي هغې ته قرش. نو دا د هغې نه تصغیر دی قریش او د هغې وجه دا ده چې دا ډېر مضبوط او کلک او بادر قوم. نو دا د دې وجې نه ورته قریش ویلی کېږي. نور یې وجې د تسمیې خلکو ویلي دي. مکي دی د هجرت رسول الله نه مخکې نازل شوی دی. اصل کې الله رب العزت په قریشو باندې دوه احسانات کړي دي او دوی له په دنیا کې ډېر لوی عزت ورکړی او د دې بیت الله شریف د وجې نه ورکړی. نو په دې وجه باندې قرآن کریم د هغې ذکر کوي او د خپل نعمتونه دی مخې ته راوړي او بیا ورته وایي چې د دې نعمتونو باوجود تاسو زما سره شریکان او زما د پیغمبر د پیغمبرۍ نه انکار کوئ. دا ډېر لویه تعجب خبره ده، لویه د تعجب خبره ده چې تاسو دا کار کوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش، تعجب دے منی د قریشو تا. ایلافهم من د قریشو رحلت الشتاء والصیف، داغا کوچ او سفر د جمی او د سفر د اوړي ده چې د جمی د سفر سره کومه دوی مینه ده او د اوړي د سفر سره دوی کومه مینه ده. دا ډېره لویه د تعجب خبره ده چې په یخنۍ کې دوی یمن ته ځي، ګرم ملک دی، او په اوړي کې دوی شام ته ځي چې سرسبز او شاداب او مزیدار ملک دی. او د هغې وجه اصل کې دا وه چې دا قریش چې په کومه وادیه باندې اوسیږي، وادیه مکه، نو د هغې باره کې قرآن کریم دا ویلي دي. د ابراهیم علیه السلام دعای نقل کړې ده چې انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا. خدای زه خپل بعضې بچي اوسوم په هغه خوړ او په هغه ایریا کې چې غیر ذی زرعین چې هغه فصل والا نه ده. نو قریش په داسې ځمکه اوسېدل چې هغه فصل والا نه ده، هلته غنم او جوار او هېڅ شی نه کېده. نو چې نه کېده نو دوی به د ژوند د تېرولو دپاره دوه سفرې کولې د تجارت دپاره. په جمي کې به یمن ته لاړل نو ښې ګرمې ورځ ګرمي یخنۍ نه به دغه نه ګرمۍ نه به یا د یخنۍ نه به بچ شو، په یخنۍ کې به هلته لاړل او تجارتونه به یې وکړه مالونه به یې وګټل، بیا به کور ته رالل. په اوړي کې په سخته ګرمۍ کې به شام ته سفر وکړو د تجارت دپاره، هلته به یې ګټې وټې وکړې بیا راوړې، بیا به ټول کال خپه په خپه به یې اړولې او بس دا ګپونه به یې لګول او ناست به او بیت الله شریف کې به یې ګپونه لګول او ناست به چې څه یې کول هغه یې کول، ښه بېغمه ژوند تېرول. د دې بیت الله نه او د مکې نه چاپېره چې څومره عربو
نو هغه انتهایی د شر او د بدامنۍ سره مخامخ وو. یعنې دا ادب چې موږ پخوا ویل، نو داسې قسم ته حالات هم د دوی تیر شوي دي چې کله به د ولږې د لاسه داسې ولږه په دې باندې په بار خلکو باندې راله چې هغوی به اخر کې چې بس مړه کېدل به، نو ځان نه به یې شپول تاو که د غنو او په هغې کې به دننه شو، بیا پولی به یې کېښوده چې موږ مړه شو چې لیوان او شرمخانه مو نه خوري. او دا یو قوم به په بل قوم باندې ورغی زورور، هغه هر څه به یې ترېنه واخېستل، هغوی به یې اوسغلول، دا ځمکه او دا هر څه ته یې پاتې شو. بیا هغوی پر بل قوم راغی، هغه به یې اوسغلول هلته. یتخطف الناس من حولهم، قرآن وایي خلک تختولی کېږي د خپلو ځایونو نه چاپېره د دوی نه د قریشو نه، او دوی په حرم د الله کې په امن و امان ناست وو. د یمن ته به چې تلل نو ټولو خلکو به ورته ډېر سلامونه او ډېر اعزاز او اکرام به یې کو، او د دوی د مال او د اوښانو به یې پوره حفاظت به کو چې دا د الله د کور اوسېدونکي دي. خورې شام ته چې به روان شو، نو په شام په لار باندې به ټول خلک د دوی عزتونه به خلکو کول، او ډېر لوی لحاظ به یې کو، د دوی د جان و مال دغه به کو. د دې نه چې یوه بله قافله تله خلکو په لار باندې لوټله، خو د قریشو قافله چا نه لوټله. د روزۍ وله دغه انتظام وکړو او د امن یې وله دا انتظام وکړو. نو دې صورت خلاصه دا ده که دا بسیاره نعمتونه قریشو په ما تاسو باندې کړي دي او د دې شکریه نه ادا کوئ، نو د دوو خو ادا کوئ که نه، چې تاسو له د ولږې نه ما موړوالی در کړی دی او د یرې نه مې تاسو له امن در کړی دی، او دا دواړه ډېر لوی نعمتونه دي چې د سړي خېټه مړی او سړي ته امني، دا دوه ډېر لوی احسانات دي د الله، دا دې قریشو باندې کړي. نو قریشو د دې دوو نعمتونو د وجې نه کم از کم ما زما په توحید باندې خلوبې مه کوئ چې ما سره شریکان ګورئ، او زما په کور کې 360 بوتان کېنولي دي، او کم از کم زما پیغمبر او هغه آخري پیغمبر چې هغه نه وروسته بل پیغمبر نه راځي، هغه مې تاسو ته رالیږلی دی، او تاسو د هغې بېقدري کوئ، د هغه ملګرو ته او د هغه ته ضرر رسوئ، قرآن پورې ټوکې کوئ، قرآن ته کنځلې کوئ، دا نه دي پکار تاسو له. ترکیبي لحاظ سره یو ترکیب داسې دی چې دا لإیلاف قریش لام جار دی، ایلاف دا مصدر دی مجرور دی، د دې اضافت قریش ته شوی دی، مضاف سره د مضاف الیه نه دا مجرور د جار دی، او جار سره د مجرور نه دا ظرف لغوه دی، دا ظرف څنګه ظرف دی، یعنې معنا دا ده چې دا د دې فلیعبدو پورې متعلق دی، او چونکې دا عبارت نشاندهی د شرط نه ورکوي چې گویا کې دا یو قسم له شرط دی، نو په دې وجه باندې فلیعبدو کې فا راغلې ده، نو دا د فلیعبدو پورې متعلق دی. ظرف لغوه دې ته وایي چې د هغه متعلق مذکوري، او ظرف مستقر موږ په ترکیب کې به طالبانو ته ویل هغې ته وایي چې د هغې متعلق محذوف وي، نو دا ظرف لغوه شو. بعض علما وایي چې دا په جعلهم کعصف معقول پورې متعلق دی. نو دا څنګه چلې یاره، وایي باران وایي په تالاش شو، خرې د راموړو ویوړه، راموړه په غره کې ده او تالاش په جوره کې دی، او وایي باران وایي په تالاش شو، خرې د راموړو ویو. نو دا د یو صورت جاری مجرور رالی په بل صورت کې دا کې. نو علماو په دې بحث کړی دی چې په بعضو مصحفونو کې د دې منځ کې بسم الله نشته، دې وجې نه بعضې قاریان او علما دې ته صورت واحد وایي، چې صورت واحد شو نو سوال پاتې نه شو، بس متعلق شو په هغې پورې. فجعلهم کعصف ماکول،
فجعلهم كعصف ماکول لإیلاف قریش. هغې سره ولګېد، ستا خپله خوښه دی چا سره لګې. او ایلاف مینې ته وایي. او ما د استاذ نه دا موریدلی دي چې دې ته خپل دغه دا ظرف مستقر کا او متعلق مقدر کا او داسې وایي اعجبو لإیلاف، ما ترجمه هم داسې اول وکړه، اعجبو لإیلاف قریشنا، تعجب کوي مینې د قریشو ته. تعجب خو پېژنئ که نه؟ تعجب څه ته وایي؟ انفعال النفس عند ادراک الامر الغریب. لکه زوی مالک د اسمان نه خر را روان دی، رسېده خپې ادا کړي دي او دا ټول بر زر وګورئ، هله خر څنګه را روان دی. یهودو جاز ساز کړی د خر په شکل باندې، او دجال خو به یهودو کې راځي، دا دجالیان دي. نو هغه په د ګولان په پهاړیو کې چې کوم دغه ساز کړی دی ایرپورټ جنګي، پای کې کېنولی دی. داسې مه وایي چې دا خر به راځي او ځل به یې که ژوندي پاتې شو، دا دجال راغی. د خلق په شکل یې ساز کړی دی، ځکه چې خلک وایي چې دجال به په خر سوري. نو یهود خو دغه دي، دا رقم عقلي بچي او نور په شیطانۍ کې ډېر انتهایي هوښیار دي او نور انتهایي ګمراه خلک. ځکه وایي اعجبو لإیلاف قریش، تعجب کوي هغه مینې د قریشو ته. او دا بدل دی، ایلافهم هغه مینا د قریشو د څه سره ده؟ رحلت الشتاء، د کوچ او د سفر د جمی سره، او دارنګې وصیف، او دارنګې دغه رحلت او سفر د اوړي سره. د جمی یمن ګرم دی او په اوړي کې شام یخ دی، شام طرف ته. نو چې دا مینا دوی کوي نو فلیعبدوا رب هذا البیت. دوی چې بری سفرونو کې خلک ورته سلامونه کوي او وایي دا د الله د کور ګاونډیان دي، دا د الله د کور منجوران دي، او دا د الله د کور سکان دي. نو دوی په دې نه پوهېږي د دغه کور د رب ولې عبادت نه کوي. بیا فلیعبدوا رب هذا البیت، پس عبادت دې وکړي دا قریش د مالک او د پروردګار د دک بیت، چې د کم بیت په وجه باندې دوی معزز او مکرم دي په دنیا کې. او لویه خبره دا ده چې د دې بیت رب هم دی، او دا رب داسې رب دی الذي اطعمهم من جوع، چې دوی له خوراک ورکړی دی د ولږې نه، ماړه کړي دي د ولږې نه. دی عرب خو به د ولږې نه مړه کېدل. تاسو ته ما وویلې چې کومه قبیله کور به مړ کېده او قبیله او هېڅ به نه میلاوېدل، نو چاپېره به یې د ځانه د غنو شپول تاو کو او اخرو کې به هغه ور ځان پسې په د غنو پولی کېښوده او دقسې به مړ شو. دې له الله تعالی خوراک ورکړ. او د خوراک طریقه تاسو ته ما ښوده چې د شام په تجارت کې او د ایران په د یمن په تجارت کې به دنیا مالونه وګټل او بیا به خپه اړولې وه او د شپې بیا کیسې کولې او د ورځې بیا کیسې کولې، او الله تعالی د ولږې نه خلاص کړه. او وآمنهم من خوف، او امن ورکه الله رب العزت دوی ته من خوف د یرې نه. چاپېره د دوی نه قومونه به قومونه زغلول او قومونو به قومونه مړه کول او قومونو د قومونو نه به هر څه اخیستل، لیکن قریش د بیت الله شریف په وجه باندې پوره امن و امان سره زندگی بسر کوله. الله رب العزت موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب پوهه کی او د سره سره د الله موږ لپاره باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآنی نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې را براولي. دې له څوک کار کوي کامیابي کې، څوک مخالفت کوي په هر رنګ یې کوي، الله هدایت ورته وکړي، که بدقسمت یې تباهي کړي. الله زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي، خاتمه زموږ ټولو په ایمان کې. خدای زموږ څونه مشران وفات شوي دي، زنانه نارینه مشران کشران ټول وبخښي. څونه د مسلمانانو بیماران دي ټول ته شفا کامله عاجله ورکړي. یا زموږ ربه جامعه تعلیم الاسلام مندني آباده کړي، دې کې څونه کمی دی د غیبو د خزانو نه یې پوره کړي. د خپلو نیکانو صالحانو بندګانو زړونه دې آبادولو چلولو قرض خلاصولو ته راواړې، دې قرضونو ذاتي قرضونو نه ربه موږ خلاص کړي. ای زموږ پروردګاره
زمونږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي او دا مدرسه زمونږ ټولو د آخرت د نجات دپاره بهترینه ذریعه وګرځي. خدای دې کې چې څوک موږ سره تعاون کوي، خدای که یو کلمې خیر د دې په باره کې وایي، د دنیا او د آخرت خوشحالۍ وله ورکړي. څوک چې د دې مخالفت کوي او دې ته ضرر رسول غواړي، الله ته ورته هدایت وکړي. که د هدایت قابل نه وي، خدای هغه څه ورسه وکړي چې د څه مستحق وي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين.